بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گرانو ورونو عزیزانو مجاهدینو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رمضان المبارک روزه میاشت را رسیدلو سره تاسو ته مبارکي وایم. الله پاک نه دعا کوو چې الله پاک دا میاشت موږ دپاره خیر و برکات میاشت وګرځوي. آمین یا رب العالمین. دا مبارک میاشت کې الحمدلله مسلمانان روزې نیسي، صدقې کوي، اعتکافونه کوي، نور ډېر عبادتونه کوي. لیکن یو داسې سوچ نن سبا مسلمانانو زړونو کې مسلط دی. دا سوچ داسې یو پخته شوی ده چې ډېر خلک داسې سوچ کوي چې روژه میاشت کې بس روژه نیول دی، تراویح کول دی، نور پورا روز خوبونه کول دی. نور دا روژه میاشت کې څه کار هم وي، سړی څه جهاد هم کولی شي، قتال هم کولی شي. دا باره کې ډېر خلق غلط سوچونه کې غرق دی. حالانکه زمون کوم سلف صالحینو، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعینو، بزرگانو د روژه میاشت کې ډېر غټ غټ جنګونه او معرکې کړې دي. مثال په توګه اولین معرکه چې اسلام او کفر منځ کې زموږ تاریخ کې شوې دي دغه معرکه بدر دی. جنگ بدر دا روژه میاشت کې شوې ده. دا جنگ کې باوجود کې مسلمانان کمزورو، ضعیفو، عاجزانو، اسلحه ورسره برابر نه وو، مکمل ضروریات سره سنبال نه وو، بیا هم الله پاک په فضل مسلمانان دا جنگ کې فاتح وو. دا جنگ کې الله پاک مسلمانانو ته فتح ورک. د دویمین مثال د مکه فتح دی. مکه هم رمضان کې فتح شوې ده. رمضان مبارک میاشت کې د 10 تاریخ کې مسلمانان مکه ته فاتحین په صفت داخل شوي. دغسې قادسیه جنگ، دغه جنگ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه کې شوی و. دغه جنگ سره فارس چې ځان ته سپر پاور بلل، دا فارس دغه جنگ کې مات شوی و. ملای دغه جنگ کې مات شوی و. دغه جنگ هم رمضان مبارک میاشت کې شوی و. دغه جنگ کې مسلمانانو ته الله پاک فتح راکړ. دغه جنگ کې مسلمانانو ته الله پاک فتح ورکړ. دغسې اندلس نن چې هسپانیا نومیږي، طارق بن زیاد رحمه الله په قیادت کې هسپانیا او اندلس فتوحات کې مجاهدین مصروف وو. روژه مبارک میاشت کې مجاهدین دلته ډېر غټ غټ معرکې وکړه، جنګونه وکړو، آخر فاتح شول. جنگ حطین هغه جنگ چې صلیبیانو ملا پکې مات شوی وه. 200 کال نه کوم جنگ روان و جاري و. هغه جنگ دلته ختم شو. صلیبیان دغه جنگ کې شکست وخوړل. دغه جنگ هم روژه مبارک میاشت کې شوی و. عین جالوت معرکه، عین جالوت هغه معرکه ده چې دغه جنگ کې هغه منګولیانو ته الله پاک شکست ورکړی و کوم منګولیان خلافت عباسیه ختم کړي. سلطان سیف الدین قطز په قیادت کې، ظاهر الدین بیبرس په قماندانی کې دا جنگ وشو. دا هم رمضان مبارک میاشت کې شوی و. دغه جنگ کې الله پاک مسلمانانو ته فتح ورک. نور داسې جنوبی هسپانیا کې معرکة الزلاقه نومیږي. دغه جنگ کې هم الله پاک مسلمانانو ته ډېر لوی فتح ورکړی و.
دا هم روژه مبارک میاشت کې شوی و. مقصد دا دی چې روژه دا فقط روژه نیول، تراویح کول، بیا ټول روز خوبونه کول او میاشت نه دی، بلکې دا لوی لوی عبادتونو میاشت دی. خصوصا جهاد و قتال فی سبیل الله دغه میاشت کې شوی دی. زمون سلف صالحین، زمون بزرگان، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین دغه میاشت کې جنگ میدانونو ته وتل، خپل ځانونه قربانی د پاره پیش کول. مسلمانان دغه میاشت کې ډېر لوی لوی فتوحات ګټلي دي. ځکه مونږ تاسو ته هم پکار دی چې دا مبارک میاشت کې، دا مبارک میاشت کې باید مونږ اول خو پکار دا دی چې جانی بذات خود مونږ جنگ میدان ته لاړ شو، چې دا نه وي کم از کم مالی امداد خو مجاهدین سره وکړو، زبانی امداد خو مجاهدین سره وکړو، خپل دعاګانو کې خو مجاهدین سره مرستیا وکړو، یاد ساتو مجاهدینو د پاره ډېر دعا وکړو چې الله پاک مجاهدینو ته مکمل نړۍ کې غلبا ورکړي، فتوحات ورکړي. الله تعالی ما ته او تاسو ته ټولو ته ښه عبادتونو دپاره توفیق ورکړي. الله پاک دا مبارک میاشت دا فتوحات میاشت وګرځوي مسلمانانو دپاره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.